इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बाइसी सानी दे इजाबत साइल बानी चिचा स्वाद की तस्रीफ और तारीफ करो नदी देना गरज बाइसी सानी दे करके इजाबत साइल तालीम बानी चार जल तस्नीम सवाल करो तो बानी जिक्र करो और गरज दीना तमहीद दे वजूद दी रिवायत से खातुना च रिवायत दा वाजिब दे चिदा बद से खातुन कीगी इकामत दासी सिकात द अगीन बरगत नकल के द मुत्तहमीन न बरगत दान नकल के इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह दलील कायमी पदी बानी च रिवायत को द मुत्तहमीन न नकल के बल्कि रिवायत दावत से खातुना अगीन नकल के नोदा से वे के गरज दे इमाम मुस्लिम बयान द दाई सानी ने दाई अवल सवाल सवाइल न द सवाल जवाब द पारा दल तवस दाई सानी इमाम मुस्लिम दा बयानी और दी ते इशारा की वजूद द रिवायत आन इस्तिकात द पारा रिवायत नकल के दावत से खातुना नकल के दाहिर पारा इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह तमहीद जिक्र कई इमाम मुस्लिम हुई जे द मुहद्दिस तर्जुल अमल दा से पकारवी जे से खातुना रिवायत नकल कई और दो दुआफाओ दो मजहूलीन ना रिवायत न नकल कई वाहिद दाले द मुहद्दिस तर्ज द मुहद्दिस तरीका अगर दासी वबाद रुसल दे रहमतुल्लाह अल्लाह ने बता बाले रहम फलौला الذي رأينا من سوء الصنيع كثير ممن نسب نفسه محدثا كثير ممن نسب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الاحاديث الضعيفه دا فلولا الذي دا شرط دا ورست عبارت چرا روان دے فلولا الذي لما سهولا دا عبارت پا آخری کی لما سهولا دے دا جزا نو لولا شرط شو لما سهولا جزا اور تاسو ویلی چې دا لولا دا راضی لپاره د انتفاع ثانی لپاره دی وجد وجود اول لولا راضی لپاره د انتفاع ثانی وجد وجود اول امام مسلم وی کد محدثین سوء صنیع نوے نو مال پارا جمع د احادیث و آسان نوا کد محدثین سوء صنیع نوے نو مال پارا جمع د احادیث و آسان نوا لیکن جو دی سوء صنیع موجودو دی کے سوء صنیع موجودو نو زکا مال پارا ہم جمع د احادیث و آسان شوا جزا احادیث نو دا جمع او فلولا الذی دا الذی دا موصول او تاسو ویلی دی چې موصول کی دو قسم ابهام یو ابهام مصداقی وی او بل ابهام مفهومی وی
د ابهام مفهومي ازاله چې کېږي دا په صلې سره کېږي او د ابهام مصداقي ازاله دا په من سره کېږي. نو دلته دو قسمه ابهام، نو مفهومي ابهام ازاله په صلې باندې کېږي چې موصول د پاره صله ذکر شي ابهامي ازاله کېږي او د ابهام مصداقي ازاله دا په من سره کېږي. او من سوء الصنيع کدا سوء شي په فتحې سره شي دا صفت مشبهه ده او که سوء شي په ضمیر سره دا مصدر ده. او من سوء الصنيع دا من چې کوم دی دا بیان دی، دا من بیان لپاره او دا من چې ذکر شوی دا لپاره د ازالې د ابهام مصداقي لپاره ځکه ابهام مصداقي ازاله په من باندې کېږي دا د هغې د ابهام لپاره. فلولا الذي رأينا، فلولا الذي كنوې هغه شی رأينا چې ما لیدلې هغې لره هغه څه شی دی؟ من سوء الصنيع كثير ممن نسب نفسه. د بیان دې هغه څه شی چې ما لیدلې چې هغه سوء الصنيع د ډېرو هغه خلکو دی چې ځانونه یې درولي دي په حیثیت د محدث باندې ځان ته محدث وي. فيما يلزمهم لازم دی په دې باندې من طرح الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره. په دې محدث باندې دا لازم دی چې دا احادیث ضعیفه وګورئ، روایات منکره وګورئ او تركهم الاقتصار على الاخبار الصحيحه المشهوره. دې کې دا فيما يلزمهم من طرح الاحاديث الضعيفه، دا من طرح الاحاديث الضعيفه دا متعلق ده تر سوء الصنيع پورې. امام مسلم وی د دې خلکو دا فعل ډېر بد دی، په هغه کار کې ډېر بد فعل دی چې کوم په دې باندې دیانتن لازم دیانتن په دې خلکو دا لازم چې ذکر د روایات صحیحه وکړي، اختصار وکړي پر روایاتو صحیحه صحیح باندې دا لازم. او دا من طرح الاحاديث الضعيفه، دا من طرح من بیانیت دلته من بیانیت بیان د سوء صنيع دی، دا هغې بیان دی او دې وخت کې به مراد د طرح نه د خلکو په مخ کې احادیث بیانول دي. معنا به دا دی چې دې هغه بل فعل څه شی دی دا هغې بیان دی. طرح الاحاديث الضعيفه بیانول د احادیث ضعیفه ولي، احادیث ضعیفه بیانوي، روایات منکره بیانوي، وترکهم الاختصار او پرېږدي کوتاوالی په احادیثو صحیحه او مشهورو باندې. احادیث صحیحه او مشهورو په نقل کولو باندې اکتفا نه کوي بلکې د خلکو په مخ کې احادیث ضعیفه، روایات منکره دا بیانوي. امام مسلم وایي د دې بد طرز، د دې بېکاره طرز هغه دا دی چې عمل په احادیثو ضعیفه او منکرو باندې احادیث ضعیفه منکره بیانول، وترکهم دا عدد په طرح باندې احادیثو صحیحه باندې اکتفا نه کول. دا د دې ډېر بد طرز دی. لیکن د دې لپاره پکار داسې لازم په دې باندې دا لازم چې احادیث ضعیفه دا پرېښې وي او اکتفا یې کړې په احادیث صحیحه باندې، احادیث ضعیفه نه بیانولې، په دې باندې دا لازم فيما يلزمهم. ولیکن دې باندې چې کوم شی لازم و د هغه څیز نه دې مخالفت وکړه چې مخالفت یې وکړه، احادیث ضعیفه بیانوي
احادیث صحیحه په ذکر کول اکتفا نه کوي فصار فساء صنيعهم جديد فعل ډیر بد وګرځیدل په مراعات د دې کې چې د دې مراعات ونکړه نو ساء صنيعهم د دې فعل ډیر بد وګرځیدل تکار بدل چې احادیث صحیحه مشهوره بیانول یا ذکر کول روایات ضعیفه او منکره نه بیانول دا نه ذکر کول او د دې په فعل دار چې روایت صحیحه باندې اکتفا نه کوي احادیث ضعیفه خلکو ته بیانوي نو د دې دا په فعل په ما باندې باعث شو چې زه تصنیف وکړم دا په فعل نه ما د پر تصنیف آسان نو د دې په فعل د وجنه دوله کې دمه تصنیف وکړه او تصنیف د منا وکړه چې زما کتاب جوړو دغه ګورو فلولا الذي كان اغسد راينا جماوريد من سوء الصنيع جاء بدكار بدفعل كثير ممن غير اغا چانا نسب نفسه چې ځان ورولې محدث فيما يلزمهم چې لازم دې په دې باندې من طرح الاحاديث الضعيفه چې اغا ورته احاديث ضعيفه دي احاديث ضعيفه تأغيب الدولي والروايات المنكرة او روایات منکرہ دا ذکر نکی بدی نہ بیان ول دا بیان نکی دا بیان دا من طرح من بیان دے سوء سنی داغی بیان کی دی وقت با مراد طرحنا دا خلق مکی احادیث بیان ولی نو دی بدتر او د دې بدتر د عمل د وجنا احادیث ضعیفه منکرہ بیانول وترکهم او د عطف د طرح باندې یعنی احادیث صحیحه باندې اکتفا نه کول وترکهم بعدوی د عطف د طرح باندې لیکن بعدوی دا غلط دی بلکې د عطف د سوء سنی باندې او ترکهم دا مجرور دی په کلمې د من باندې وترکهم پر بدل دی الاختصار وتاواله احاديث صحيحه ومشهوره وانه احاديث صحيحه ومشهوره وانه اکتفا کی دے اپنی خیر مما نقله الثقات اغچن مدګی دي ثقات راویان المعروفون چې مشهور دي په صدق او امانت باندې بعد معرفتهم و اقرارهم ورسد په جدل دین او اقرار دین به الفنتهم په جوابانه اقرار کوي ان كثيرا مما يكذبون به الى الاغيار ان كثيرا جدير مما احاديثنا يكذبون به ذكر ذلك بدي احاديث واني اغيار من الناس خلقنا غبي خلقنا احاديث کے دینو بیانی هو مستنکر او دغ احادیث شکم دیدا مستنکر وی ومنقول عن قوم او دا احادیث مستنکر وی سند حدیث دا منکر وی او دا حدیث منقول او دا نقل کړي شوی عن قوم د قومنا غیر مرضی چې هغه بسندیده او قرنوی ممن د راویاننا زمر روایت عنهم چې بدویل روایت عنهم د چانا د دینا د دې خلقنا د قومنا چې هغه غیر مرضی دي زمر روایت عنهم د دې قومنا چې غیر مرضی دي شافی بانی بدویل دے ایمت الحدیث دا فاعل دا دم دا فارد سمم بدویل دے پدی خلق بانی روایت نقل کول دے قومنا چی غیر مرضوین دی شافی بانی بدویل دی ایمت الحدیث اغا امامان دا احادیثو اغا سنگوی لکا مالک ابن آنس پی بانی بدویل دی مالک ابن آنس دا حافظ دے او امدارنگا دا اصبحی دے مشہور قبیلہ دا او دے دا نافع مولا دے ابن عمر و دے امام دوری وغیرہ نے سماع کرے دا دی بدویل دی چدری قومنا روایت نقل کول دا صحیح دی یا لکا شعبہ ابن حجاج رواخلا دا شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث دے امام شافعی رحمہ اللہ وی کا شعبہ نوے نخلق بحدیث دا پر عراق نفی جندلا و سفیان ابن عینہ رواخلا دا سفیان ابن عینہ ندی وجنا دا تلاميذو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یا یحیی بن سعید قطان رواخلا
ندیتا سید الحفاظ امام ظاہری وی سید الحفاظ داد حافظان سید و سردار دے یا لکا عبدالرحمن ابن مہدی روالا هو الحافظ دا حافظ دے او مشہور امام دے وغیرهم یا ما سوال دین من الائمت دا ایمونا ندین چیدن وزو ویرے دے ایمون حدیث بد ویرے دے جدی خلقنا روایت چیدن دا نقل کولا ولولا الذي رأينا كنبي آغسيس شمالي لدي آغا بسني ددي محدثينو لما سولا دا جزاد دولاد بارا لما سولا نبو أسان شوي لما سولا نبو أسان شوي علينا فمن باني بنو أسان شوي الانتصاب قدردن لما آغا كتاب در سأل چچ تاسوال کرده من التمييز دا من التمييز دا من بیان دے اقص شدے من التمييز والتحصیل چاگا تمييز دے کمابین صحیح روایت و سبجیب کے او تحصیل او اندارنگا چلینو تحصیل دا چارے دے حسن اول دے احادیث و مبارکو دی کچھیر تناستاسو اسانینے لما سولا نبواسا نشوے کمانبانی انتصاب ایام دا اغا کتاب دارا چه تاسوان کرے دا تمید و دا تحصیلنا ولیکن من اجل ما اعلمناکا لیکن دا وجد آغنا چه ما پوئی کتالا من نشر القوم الاخبار المنکرتا چه خوری قوم احادیث منکران مراتین آغا ضعفاء و مجهولین دی خوری آغا قوم ضعیفانان مجهولین رایان الاحاديث المنكرة أغا حديث منكرة قري بالأسانيد زعاف المجهولة فأغا سندن باني دا متعلق نتر جاپري نشر قري نشر قري دا قوم سشي أحاديث قري بالأسانيد زعاف فأغا سندن باني چه ضعيف دي المجهولة مجهول دي مجهول سندن باني أحاديث قري وقصبهم بها نشر إشاعت کی داودول کی بها أحاديث باني إلى العوام الذين أعوامتان لا يعرفون عيوبها شأن عوام جنب جميع عيبون الذي أحاديث نخف على قلوبنا ندي وجنا دا خف آسان کو گرددو على قلوبنا دمن قدرون باني إجابتك دا فاعل خف دفاره خف اجابتو کا آسان شو اجابت ستا الاما آغا کتاب تا سألتا چتا کم سوال کریو ولی لکا قوم ضعیف احادیث خوری خلقو تے خوری جاگا پا احادیث بانی نبیدی جدی وجنا ماتا کتاب تصدیفول یا کتاب جوڑول تا آسان شو وجد دی قوم ناچ احادیث منکرہ ضعیف خوری بجا کی خلقو کے واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحدنا دا واعلم جديد غرض امام مسلم رحمه الله بيان د طرز او طریقه د عمل د تحديث د محدث بیان غرض د امام مسلم د واعلم وفقك الله بیان د طرز او طریقه د عمل هغه د کوي احادیث بیانول د محدث واحد دا دی چې کوم قسم احادیث دا بیان ان الواجب على كل احد ان الواجب دا ان الواجبات مفعول للمعلم دفع وعلم کوش وفقك الله اللہ تبارک و تعالی نے توفیق در کی تا امام مسلم وی چې په هر سړي باندې دا واجب دی چې روایتو کې تمیز دا او پیجنی روایتو کې تمیز راوړي په کوم روایتو په صحیح روایتو کې او په سقیم روایتو د احادیثو نقل کولو ناقلین دا احادیثو دا پپیجنی چه دا ریاویان روایت نقل کئی دا قویدی دا مضبوط دی
دا راویان روایت نقل کوي دا متهمین او بل په محدث باندې خلق باندې دا واجب دی هغه حدیث باندې نقل کوي چې دا حدیث چا نقل شوی دی د راوی صدق معلوم راوی صدق چې دنو هغه معلوم چې دا راوی صادق دی او چې کوم راوی صادق نوي دا هغه راوی روایت باید دا نقل نه بل پکار دا د په هر چا باندې چې روایت نقل کوي متهمینو نه روایت منقل کوا معاندینو اهل بدعنا روایت منقل کوا د مبتدعینو نه روایت منقل کوا پکار خدا دې لازم پتا باندې هر چا باندې دا دې چې دې داسې خلقو د روایت نقل کی پسندیده وي وروي روایات کې تمیز کول شي مدهم غیر مدهم پیژني متهمین معاندین اهل بدع او روایت دا نقل کوي نه دا به باندې لازم امام مسلم وایي دا چې کوم خبره کوم چې کوم خبره کوم په دې باندې دلیل موجود د قران کریم د نبی اسلام احادیث مبارکه دلائل په دې باندې موجود دي ما سره دا غي دلائل دي چې د دلایل په بنیاد باندې کومه خبره درته کوم او نقل کوم ګورو امام مسلم وی وعلى کوشا وفقك الله الذي تا توفیق درکی دا جمله اعتراضیه دعائیه دا د فعل او د مفعول په مابین کې راغلي ان الواجب دا مفعول د وعلم د بارا ان الواجب واجب على كل احد وهر تن باندې داله عرف التمييز چو بيجن تمييز بين صحيح روایات و سقيمها وما بين صحيح روایات کې و سقيمها وما بين سقيم روایات کې وثقات الناقلين او دا عدد په تمیز باندې وثقات الناقلين او دا رنګا دي تمیز کول شي دا هغه ثقات نقل کول کی له هغه روایت درا من المتهمين د متهمیننا دا تمیز کول شي چې دا راویان ثقه دي او دا راویان متهم دي د دې تمیز دا کول شي ان لا يروي منها الا ما عرفا الله يروي دا خبر ده ان دبار ده ان الواجب واجب هر احد باندې الله يروي چې دا نقل کوي منها د روایتنا الا ما مگر هغه روایت په نقل کوي عرف صحت مخارجه چې په بیجني صحت په معنا د صدق سره ده او بیجنی صدق دا مخارج دا ظرف مکان دے دا پا اصل کی کمانا دو مکان الخروج سر دے و اطلاق دی پا آغا دیبانی کی گی چه کم دیر حدیث راو دی اخکار کی گی حدیث کم دیر راو دی اخکار کی گی چه آغا رواد دی راویان دی چه چانا احادیث راو دی چانا حدیث نقل شوی دی اگر راویان کې نه مراد دي چې چانه روایت احادیث راغلي او احادیث چې چانه نقل شوی الا ما عرف مگر چې کو پیجنې صحت مخارجه صدق دا راوتلو د دې احادیث چې کم مخرج دي حدیث راوړي حدیث کم دي راوړي دا د راوین راوړي روایتونه چې کو پیجنې صدق دراویان والستارة في ناقليه ستارہ ایک اشارہ دا سیانت او حفاظت دا والستارة في ناقليه او پیجنی آغا عیب پٹوالد عیبونو او پیجنی فی ناقليه فنقل قولد چاکی جدیر روایاتو کی ستارہ پٹوالد عیبونو چه آغا پٹ عیبونو دی او پیجنی
دا احادیث چې چا نقل کړي دي چې د دې کې پټ عیب وپېژني چې ظاهر حدیث صحیح معلومیږي سالم معلومیږي لیکن په دې کې یو پټ عیب وي چې دا هغه پټ عیب د وجنا دا سبب ذریعات ضعف د حدیث نه بدلې وي او دا هر سړی نشي معلومولی نه هر سړی ته دا معلومیږي شي وأن يتقيا دا بیان کوي د هغه چې نه دی جائز روایت د حدیث د چانا دا بیان کوي ته روایت باندې کوي دا کچنا چې دا روایت د کوم ځای نه راغلی دی دا هغه ځای نه چې کوم روایت نقل شوی دی هغه صدق انته موجود وي راوي کې صدق دا موجود وي خاص صدق پکې نه وي داغی بیان وضاحت کی چې د چان روایت نقل کول دا جائز نه دی او داغی بیان کوي وان یتقیا منها دا بزان وساتی پر روایاتو کې ما کان منها اج اغوی د چان د روایاتنا وان یتقیا منها ما كان من اهل القران دا غيب منها بعض نسخو کې نشته دي او شروع هم نقل کړي دي نسخو مصریو کې نشته دي ظاهر عبارت هم دا معلومیږي چې دا غيب منها نوي نو خبره ده عبارت بدل شي وان يتقي منها چې دا بزان مساقط روایاتو کې ما كان عن اهل التهم هغه روایات چې د اهل التهمنا والمعاندين د معاندیننا توهم او د معاندیننا د دینوي هغه څوک دي من اهل البدع چې هغه اهل بدع دي د دین بزام ساتي اهل التهم والمعاندين من اهل البدع هغه عناد کوونکي د اهل بدعنا بدعت څه دی ویل کېږي عد ما لم يكن من الدين دينا شمارل دا آغا شئی چی دا دین نا نوی آغی تا دین ہوئے دین تا بیلے کی بدعات چی دین نوی اور کی دین کو گڑی یا مالم یکن من الشرع امر شرعیہ یو شید شرع نوی آغی تا امر شرعی ہوئے اور بدعات دیتوئی چاگی دا پارا منشاق و عادلو اربعو کی نوی دیتا بدعات ہوئی چاگه د پارا منشا په عادله او اربعو کې نوي نه په عبارت النص کې وي نه په دلالت النص کې وي نه په اشاره النص کې وي نه په مقتضا النص کې یو د پارا هغه د پارا منشا نوي چې بالکل منشا نه لري دې ته ویل کېږي بدعت من اهل البدع د اهل بدع په دې مسله کې د فقهاو علماو محدثین اختلاف دے چې مبتدع هغه مبتدع چې په خپل بدعت باندې کفر ته رسېږي د دې روایت په اتفاق قابل د قبول نه دی هغه مبتدع چې په خپل بدعت باندې کفر ته رسېږي د داسې مبتدع روایت قابل د اعتبار نه دی هر څه هغه مبتدع چې کافر کیږي نابه باندې په خپل بدعت باندې په دې کې اختلاف دی بعضی رد روایت د مبتدع کې مطلقاً د فسق د وجنا به تعویلات کې تعویلات معتبر نه دي او دویم قول دا چې مبتدع راوی روایت قبلې مطلقاً او هغه صورت کې شک پکې دا دی چې کله دا درو دا حلال نګړي په نصرت او مدد د مذهب بلکې د مذهب خپل لپاره درو جائز نګړي داسې مبتدع قول پر روایت کې دا قبول د مطلقاً او دا د امام شافعي مولانا روایت راغلی نو هغه دا وایي چې دلته د دې خلکو روایت چې دا قبول دی برابر خبره ده نو چې دا د خپل مذهب ته د بدعت ته دعوت خلکو ته ورکوي او که دعوت هم دا نه ورکوي
इमाम शाफिई बना मसलक को मदद दार चलदा से मुब्तदी और मकबूल मुतलकन दे मकबूल मुतलकन और दरेन कौल दार कदा मुब्तदी दाई बिदअत तवी रिवायत कबूल दे कदाई बिदअत तवी या रिवायत कबूल न दे दा मजहब अक्सर उलमा दे उलमा की सही मा हुवा मुख्तार कौल हम दादे और बारी इमाम शाफिई वला तलामिदो शागिर्दान अभी इख्तिलाफ करे तो गैर दाई की तो बड़ी बारे टोल मुत्तफिक दी कि कबूल दे रिवायत द दाई के दाई रिवायत दा कबूल न दे दा कबूल होले निशी कि दा दावत वर कइला अबू हतम राजी रहमहुल्लाह कि आगा मुक्तदी कि दावत द खपल बिदअत खल्क तवर कई दासी मुब्तदी रावी रिवायत दा काबिल द हुज्जत न ले दा काबिल द हुज्जत नागा दा न ले दीवाने बदलील दा नहीं से والدليل على أن الذي قلنا غرض الإمام مسلم جديد زنا ترديد قول پوری فدل بما ذكرنا فدل بما ذکرنا جدید یہ پوری غرض چا امام مسلم رحمہ اللہ والدلیل على ما قلنا جدید ہے ذکر درید دلائل دا قرآن کریم دے بدی باندے کہ اجتناب بکے دا اخذ روایت دا اہل النقم او معاندیننا کہ آغیبانی مدہموی آغیبان خلق انتقاد کری خلق پہ تنقید کری جدی خلق و نظام کو ساتا دا معاندینو اہل بدعنا اغزان کو ساتا جتسی خلق دا احادیثو نقل کول نظام کو ساتا دا سکوی والدلیل على ان الذي قلنا جدید نراواخلا امام مسلم رحمه الله خرس جدید نراواخلا فدل بما ذكرنا دا فدل بما ذكرنا پوری غرض دا ورست تقریبا جدینا چی نیم خطوانی ورست پر فدل بما ذكرنا من هذه الأي أن خبر الفاسق ساكت غير مقبول پوری غرض امام مسلم ذکر درید دلائل دا قرآن کریم دے پدیبانی اجتناب بکے و اخذ روایت کی دا متہمنا دا معاندینو دا اہل بدعنا دا نقل دا احادیث دا دینا دا معاندینو اہل بدع احادیث دا با نقل کے نا امام مسلم درید دلائل دا قرآن کریم دے کر گئی چل دینا با اجتناب کے گورا ورنہ والدليل على أن الذي دليل فأغباني قلنا جماعه من هذا الذي خبرنا هذا الذي خبرنا بس شدي الاجتناب من حديث المتهمين كذا خبر التماوم نوم قلنا من هذا الذي هو اللازم دون ما خالفه هو اللازم أم دق واجب دے جزان بساتے حديث المتهميننا دون ما خالفه جدی خلاف جائز نہ دے دا دون ما خالفه دا ضد الاجتناب دے جانا عدم اجتناب دے اور جدی خلاف جائز دے چیزان تے نہ ساتے نہ دا متہمین دا نہ زان کو ساتا اجتناب کا دا حدیث دا متہمیننا دون ما خالفه عدم اجتناب مکوا بلکہ اجتناب کا زان تے کو ساتا دے مخالفت مکوا دلیل بدی باندې څه شری قول الله تعالی قول الله تبارک وتعالى ذکره دلیل بدی باندې دا اول دلیل ذکر کړي دا قول الله دلیل اول دی قول الله تبارک وتعالى دا قول الله تبارک وتعالى تعالی ذکره چلو یہ ذکر الله تبارک وتعالى دا ذکره فاعل تعالی تعالی ابدا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
इन जाअकुम फासिक़ुन बिनबइन बिखबरिन, फासिक दता खबर ذکر की, हदीस ذکر की, हदीस शरीफ दे नबी सलाम खबर द फतबयनु तहकीक कवा अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन मखाफत अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिरु अला मा फअलतुम नादिमीन। तो गोरा ये आयत ना मालवी चता त खबर बोल देगी और आ खबर की खबर द तरा फतबयनु। कुरान करीम यो दलील है वक़ाल जल्ल सनाउहु फरमाइनी लोई सनाउ सिफत दला तबारक व तआला मिमन तरदौन मिन शुहदा गवाह बतावी कि कम पसंदीदवी और कम गोरवी दरई दलील है व अशहिदु ذوي عدل منكم दो कसान आदिलान गवाहान दा बकोनी से दो कसान आदिलान गवाहान दा बको मसला बांधे पेश के दा बकोनी से नुदीन मालवीगी कि इज्तनाब द हदीस के मुत्तहमीन न लाजम ने बल्कि खबर बाने बदलो गवाहान को काबिल आगे के पिसंजीदवी होरवी मुतहम नवी मुतबिर नवी अहले तुहम मुआनिदीन नवी तासी खल गवाहान को काबिल उसको गोरा फदल्ल बिमा ذكرنا फदल्ल दलालत को अला तबक़ौल अल्लाह तबारक व तआला बिमा ذكرنا जा हमा जिक्र मिन हादि अय्यदि आयातुना दा खबर माने दाल शो कि अन खबर फासिक साबितुन गैर मकबूल कि खबर द फासिक साबित देना मकबूल ने व अन शहादत गैर अल-अदल शहादत मा सिवा द अदल न मरदूद दात करे शवे ने कि आदिल ने भी दागे शहादत मरदूद दे लेकिन मन तरदौना व अशहिदु ذوي عدل منكم कि आदिलान ने दागे गवाही के कम दे दा मरदूद दा वल खबर व इंफार कमाना व मान शहाना जदीद न गरज द इमाम मुस्लिम बयान दफदी और इराद दे असल इराद दा इमाम मुस्लिम हुई कि दलील के मुताबिक द चासर दावा सर न दे दलील के मुताबिक द दावा सर न दे वली जका खबर रवान दा अब नक़द रिवायात की खबर रवान दा फअखद अहादीस की द मुत्तहमीनना द अहले बिदअना और अंदाज का द अहले हवाना और दलील ख़वारिज दे बवाब शहादत की जब खुद हदीस रागले व अशहिदु मुदारा गले या व अशहिदु मिमन तरदौन मिन अश-शुहदा दल तक दलील के रागले दा वारिद दे बवाब शहादत की दा हुकाम के इखबारात के नले व ऐन हादा मिन दाका चीर का खबर और चीर का शहादत जमान का खबर और इखबारात के जमान खबर पर अहादीस के रवाना और उसका दलील को बवाब शहादत के लिए और शहादत और खबर को माबेन के फर्क दे जो दलील के मुताबिक दावा सर न दे। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह वल खबर व इंफारक न जवाब कई इमाम मुस्लिम भाई खबर अगर का माना दे माना द शहादत और बाद वजूह की सरजुदादी लेकिन आज़म द मानियों की शहादत और खबर दातवार शरीक कोई खबर और शहादत अगर का जदीद माबेन की बाद वजूह के फर्क मौजूद दे आज़म द मानियों की खबर और शहादत दातवार जमकी की तरह खबर द फासिक गैर मकबूल शो परेंद अहले इल्म वाले लेकिन संग जदी शहादत मरदूद दे परेंद तोल अहले इल्म वाले कि खबर और शहादत व आज़म द मानियों की शरीकी आमदान अगर का फवाद वजूह के जदी फर्क मौजूद थे आज़म द मानी से शरीक खबर और शहादत की वाला चीजों
جمعی هغه بسنګوي او پټ په کوم سوتینو اعظم د معانیو کې خبر او شهادت دواړه مشترک دي په بعض اوصاف کې او د دې دواړو په مابین کې احترام جداواله موجود دي په بعض اوصاف کې په پنځه سيزونو کې دا مشترک دي سره خبر او شهادت شریک دیو په اسلام کې دویم په عقل کې دریم په بلوغ کې څلورم په عدالت کې پنځم په مروت کې او شپږم باندې علما هغه ضبط الخبر وایي او مشهود به وایي چې خبر او مشهود به چې په کوم شی باندې گواہی کې دا د بتان په وخت د خبر او آداب د شهادت کې دا تیار دا ولته یاري ولې کچې ته ضبط خبر حدیث یاد نه ولکتا ته د نبی رسول الله خبره ذکر کوما نبی رسول الله خبره بیان ہوما شاہ وقت میں درتنی ولی راتا بیان کا یما تا بیان نہ ولکا جج مخی ولا رتنا دلے مگواہی کوما شاہ جج ورطوئی گواہی وکا جسیشی گواہی کے راوستے جی محمد خبر یاد اندر چیشتی راوستے ما جدی شاہ بگویدہ دے آگا بچی تا خبر ہم نہیں حضرت گواہی در آگا دے نو دیسر شپک سندونا کی گور اسلام دا د خبر او شهادت دوار کې شرط دی عقل دا شرط دی بلوغ شرط دی عدالت شرط دی مروت دا شرط دی او ضبط الخبر حدیث یادول مشهود به چې شی باندې گواہی کې په وخت تحمل کې دا ورته تیار دا شرط دی دا شپږ سيزونو کې دا خبر او شهادت دواړه مشترک دي دا سو یجتمعان فی اعظم معانی او افتراق موجود جدی دواړو په معنی افتراق په خبر کې او اندانه په شهادت کې شرط حریت دی او خبر کې نه دی ذکورت دی عادت دی په شهادت کې تهمت دی چې دا متهم نه وي او همدارنګه قبول د فرع سره د وجود د اصل نه په شهادت کې لیکن خبر کې څنګه دی خبر د خدای معتبر دی ها ضرورت پکې شرط نه خبر د غلام معتبر دی ها روایت د یو سړي معتبر دی ها روایت د فرع سره د حضور د اصل نه معتبر دی چې شیخ دی ها په شهادت کې دا معتبر نه دی شهادت کے سشر حریت و خبر کی خبر دا عقد حسین دویم ذکورت دے شهادت کی دا خود گواہی معتبر ادا پر روایت کی دا خود گواہی معتبر ادا کرنا شهادت کی عادت شرط دے واشهدوا ذوی عدل منکم اور پر روایت کے سن دیو سبھی روایت سے کی کر سکی دا سے کی اور روایت دا فرع سرد حضور دا اصل نصید چه آگا شیخ دے او همدارنګه قبول دو شهادت سره د وجود د اصل نه د شهادت د فرع نسی کی او بل داري په شهادت کې تهمت دی نو متهم بنوي او روایت د متهم دا صحیح نو دی وجنا د شهادت د خزینه ولیکن البته اگر کا شهادت د خدي و بعضی مواضع کی سرد بلچانه دا صحیح دی شهادت پر تهمت باندې رکھیږي و دشمن باندې گواہی کې دا رکھیږي او یا ته گواہی کې په هغه شی چې د خپل نفس نظر د پکې دا گواہی نه مانو او یا داسې چې هغه ته پیدا راکړي بلا زوی د پاره گواہی کوي زوی د پلان لپاره گواہی کوي دا صحیح نه پلان د زوی نه روي کی زوی د پلان نه روي صحیح دی کنه دی صحیح نو دا صحیح همدارنګه اختلاف په شهادت د اعمال کې امام شافعي یو جماعت علماء و چې دورون شهادت صحیح نه دی امام مالک یو طایفه وینا دورون شهادت صحیح دی او خبره صحیح ده که صحیح نه دی خبر د اعمال دا صحیح دی اگر کا همدارنګه بل فرق اداره
چې غالب په مسلمان باندې دی چې دا یریږي د دروغو نه چې زه په نبي علیه السلام باندې دروغ ووایم غالب هیبت پې راځي نبي علیه السلام باندې دروغ نه وایي او په خلاف د شهادت الزور نه داخل یو په بل باندې دروغ کوي کې که نه کوي واده بستی ګیره کاکا دا ته چې ګواهي کې دا مسله خو داسې نه ده که نه هو ما ته معلومه ده داسې نه ده او ما یې ګواهي کړې ده چې هره قبیله زه ورته ګواهي کوم دا که نه ده زه پرې ګواهي کوم په نبي علیه السلام باندې دروغ ګواهي څوک کولی شي دویم فرق دا دی د شاهد یو شهادت کې کذب ثابت شو نور صحیح دي یو سړی ګواه دی یو شهادت کې کذب ثابت شو نور شهادتونه صحیح دي که نه دي بل دی صحیح دي خو که یو روایت کې متهم شو نور روایت صحیح دي نه لاړه بیړۍ غرقه شوه او همدارنګه بل فرق یې دا دی چې دلته دعوه مطالبه به حاکم ته کوي حاضري په شهادت کې شرط ده چې دا به حاضر وي او حاکم چې روایت نقل کوي حاضري په روایت کې شرط ده نه ده حاضري په روایت کې دا شرط نه ده او همدارنګه بل فرق یې دا دی چې ډېر مسلمانان د هغې په مابین کې عداوت وي دشمني وي هغه باعث کوي په شهادت باندې په خلاف د روایت نه د دشمنی وي څومره خو په روایت باندې دا کېږي نه نو دې وجې نه دلته شهادت کې عدد شرط دی دوه وي روایت کې شرط نه دی روایت د یو راوي معتبر دی ولې دا د مصلحت د وجې نه که روایت د راوي واحد معتبر نشي نو دې وجې نه اهل اسلام به ډېر د روایاتو نه دا محروم شي روایاتو نه به محروم شي لیکن بخلاف د شهادت نه نو ځکه امام مسلم سوی والخبر وان فارق خبر اگر که جدا ده معنا د خبر د معنا د شهادت نه په باندې وجود دي دا ویل چې سودي شپږ اسلام عقل بلوغ عدالت مروت او همدارنګه ضبط الخبر او همدارنګه ضبط د مشوبه په وخت تحمل او د ادا د شهادت لیکن معنی جدا دی فقط یجتمعان په بعض وجوه کې جدا دی خو د جملې په اعظم د معانیو کې دا علت د اجتماع ذکر کوي چې کله دې دواړه په اعظم د معانیو کې جمع دي نو اذا اذ کان خبر الفاسق چې کله خبر د فاسق غیر مقبول دا مقبول نشو په نیت اهل علم باندې کما ان شهادته لك شهادت فاسق دا مردود دی عند جميعهم فنید طول اهل علم باندې او بل ودلت السنه حديث دال على نفي روايه المنكر فالنفي روايه المنكر من الاخبار الاحاديثنا كنحو دلاله القران وشان دلاله القران الكريم دال على نفي خبر الفاسقين فنفي خبر الفاسق باندې او دا سنت دال دی وهو الاثر المشهور هغه خبر څه شی دی هغه اثر مشهور دی چې کوم راغلی دی د چا نه راغلی دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خبر راغلی دی من حدث عني چا چې نقل د زمانه بحدیث یو خبره یرا او یرا دا سړی ګمان کوي یا دا سړی پوهیږي انه کذب چې دا دروغ ده ولې دروغ ده لکونه موضوعا دا موضوعي ده او لکونه راويه ضعیفه دروغ ده ځکه راوي ضعیف دی او مخالف ده د صفاتونه فهو احد الكاذبين یا فهو احد الكاذبين دا یو د دروغجنو نه دی دا په دوه دروغجنو کې یو دروغجن دی دا سړی په دوه دروغجنو کې یو دروغجن همدغه سړی دی چې چا د دې ګواهي هغه دا کړې ده په دوه دروغجنو کې همدغه یو سړی دی یا او یا یورا نو دواړه راغلي نو دلته
ظاهر دي حدیث تمالوی تغلیظ کذب نبی علیہ السلام باندې دروغ ویل ډېر سخت دي تعرض کول کذب او دروغ ته غالب ګمان ستو دا خبره دروغجنه ده دروغ باندې روایت کې نو دی وجنا دا ډېر سخت دی دا دروغ په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر سخت دی نو دلته ظاهري یرا او یورا که یوراش په معنا د ګمان سره دی یورا دا سړی ګمان کوي او که یراشي بیا په معنا د علم سره دی دا سړی پوهېږي په دې باندې دا ځکه مقید کړو ځکه سړی که ګمان نه کوي نه پوهېږي پې باندې یا ګمان نه کوي چې دا دروغ د روایت نقل کوي دا ګناهګارېږي نه په دې روایت باندې اگر که بل څوک پې ګمان کوي دا روایت دروغجن دی خو د دې ګمان دا د روایت صحیح دی دا ګناهګارېږي نه او که دا پې پوهېږي چې دا دروغجن دی یا ګمان کوي چې زه روایت نقل کوم دا دروغ دی نو دا سړی څنګه دی دا ګناهګار دی ځکه فهو یرا او یورا ګمان کوي یا پوهېږي انه کاذبون او که سړی ګمان کوو د روایت صحیح دی یا ګمان دا کوي چې دا روایت صحیح دی یا پوهېږي روایت صحیح دی اگر که نو هر وخت دروغ وایي نو په دې باندې دا ګناهګارېږي نه فهو احد الكاذبین یا کاذبین صيغه تسنیه جمع دواړه راغلي لیکن صيغه تسنیه شي مشهور دا کاذبین صيغه تسنیه ده مراد دو دروغجنونه مسلمه کذاب اسود عنسی دی دا مسلمه کذاب او اسود عنسی د دوار دعوت نبوت کړو په زمانه د نبی اسلام کې نبی اسلام زمانہ کې د نبی اسلام زمانه نه بعد دولس کسانو هغه دعوه وکړه چې موږ ته نبوت پیغمبري ملاو شوی دا سالور خود دعوه وکړه چې موږ ته وحی راځي اے د خدای مسلمانانو سړي که دعوه کوي صحیح ده تاسې تر وحی د شپې راځي د ورځې نه راځي داسې ولې دعوه کوئ بیا موږ ته وحی راځي نو دلته نبي علیه الصلاة والسلام دا تشبیه د کاذب ورکړې د دې سره دا ولې لکه څنګه مسلمه کذاب اسود عنسی دعوه د نزول د وحی کړې وه چې موږ ته وحی راځي نو دی دروغجن و نو همدارنګه دا سړي په حدیث کې دروغ وویلي دی په وحی کې دروغ وویلي وحی کې هغه شی داخل کړ ما لم یکن فيه چې وحی کې کوم شی نه ذکر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دین په وحی کې هغه شی داخل کړ چې وحی کې هغه داخل وجود دروغ وویلي ځکه تشبیه د هغې سره ورکړی فهو احد الكاذبین یا فهو احد الكاذبین صيغه د جمع ده او یا صيغه د چا ده تسنیه ده وبه قال حدثناه امام مسلم متن د حدیث ذکر کړه ورسته ورپسې سند ذکر کړه او ورسته بدا راشي چې امام مسلم اول سند ذکر کړي او بیا متن د حدیث کوي ذکر کوي ځان پوي کا غالب دار چې اول سند ذکر کیږي بیا سم متن امام مسلم دلته اول متن ذکر کوي بیا څه ذکر کوي سند ذکر کوي دا دواړه طریقې جایز دي او دا ضمیر په متن کې دا راځي د حدیث متقدم تا هغه متن د حدیث ضمیر راځي او به قال حدثنا دا هو ضمیر متن د حدیث راځي چې کوم مخکې ذکر شو هغه متن د حدیث راځي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمورة بن جندب وحدثناه دلت ابو بكر بن ابي شيبه دار غدل ابو بكر بن ابي شيبه الذي خلهم عبد الله امام مسلم تدي ورور عثمان او ابو بکر نے روایت ډیر نقل کړي
او دا دوار د امام بخاری استادان دي او ابن ابي شيبه چې وایي دا نسبت نکته ده د پلار نوم محمد ابن ابراهيم ابن عثمان القاسطي دی او دا ابن ابي شيبه نکته چې د نسبت هغه ده دا ابو بکر او عثمان ابن ابي شيبه درې ورور قاسم نوم دی قاسم روایت دی نقل دینا دا ضعیف دی او دا ابو شیبه دا ابراهیم ابن عثمان دی ابو شیبه دا په قاضی او په جاج په واسط کې او دا واسط کې قاضی دی وجنه او دا عثمان چې کوم دی ابن ابي شیبه نو دا ضعیف دی او پاتې شو ابو بکر دا ثقه او معتمد راوی دی او دا ابو بکر او عثمان دا دواړه چې راغلي دي دا ابو بکر او عثمان نو دا په مجلس د ابو بکر کې تقریبا ډېر زیات شاګردان وو دې سره پورې دې شاګردان دا راغلي او دا د خپل ورور عثمان د چيانو ډېر احفظو او ډېر په روایت د احادیثو کې ماهر اگر که عثمان نشرو ابو بکر دا کشرو او عثمان کې د ابو بکر نو وروسته وفات شوی ځکه عثمان چې وفات شوی په 309 دیش کې په 209 دیش کې او ابو بکر وفات شوی په 215 دیش کې دا وفات شوی د خپل کشر ور مخکې وفات شوی مشر دا وروسته وفات شوی قال حدثنا وكيع وما حديث ذکر کړی دی وكيع دې کونیا ابو عبد الرحمن الرواسي دا د غیلان اوسیدونکي وو دا د امام شافعي استاد دی ثقه حافظ راوی دی امام د جرح او تعدیل دی او دې په فتوا ورکړه په قول امام ابو حنیفه رحمه الله باندې امام احمد رحمه الله ویل ما رايت او عالم العلم من وكيع ولا احفظ منه د وكيع من احفظ د وکیل من علم د پار ډېر زیات رعایت کوونکې ساتونکي پر سولې کړي نه دی امام شافعي مولا ډېر لوی شاعر تر شوی هغه وایي شکوت الى وکیل سوء حفظ خپل استاد یادي دا هغه وکیل شکوت الى وکیل سوء حفظ وکیل ته شکایت وکړه حافظه مې غوړه شوی دا بیا غیر اخري شکوت الى وکیل سوء حفظ فاوصاني الى ترك المعاصي بما توصيت وکړه موبایل مګورا ما ته وصیت وکړه موبایل مګورا د ګناه نه ځان وساته د فتنې او د فساد نه ځان وساته غټ فتنه او فساد دا موبایل دی دا مګورا حافظه باندې قوي او مضبوط دی نو دا هغه وکیل جراح هغه ذکر کوي د شعبنا دا شعبه بصری دی د امیر المؤمنین په حدیث ورکی د ذکر بیان الحکم حکمنا نو هغه نقل کوي د چانه د شعبنا د دې کونیه ابو عیسی ابو عبد الله د دې کونیه یا ابو محمد د دې کونیه دا په پندوس کې یا په یو پندوس کې دا وفات شوی دی د دې وجنا دا وایي دا هغه ذکر کوي د چانه شعبنا شعبه چې کوم دی دا د بصری اوسیدونکی دی او دارنګه او دا امیر المؤمنین فی الحدیث دی چې ویل کېږي نو او هغه نقل کوي عن الحکم د چانه حکمنا حکم ابن عتبه دی دا یو د ثقه افقه د تابعینو دی ډېر عبادت گزار دی هغه ذکر کوي د عبدالرحمن ابن ابي لیلا عبدالرحمن ابن ابي لیلا من اجل التابعین دی عبد الله بن حارث وی ما شعرت ما ته پته نشته چې خدمه بچی وروړي بشان د عبدالرحمن ابن لیلا بشان د بچی براوړي ابن معین وی ثقتنا نو دی وجنا دا ثقه امام عادلی وی کوفی تابعی ثقتن دا کوفی تابعی ثقه راوی نو عبد الملک بن عمر وی ما د عبدالرحمن ابن ابي لیلا په حلقه کې د نبی رسول الله صحابه ولې چې ناس وو وګینه خلو د دې احادیث لرا چوپ ورته ناس په دې صحابه کې برای بن عازب دا پکې موجود او دا په 380 کې وفات شوی ابن ابي لیلا خپل بلال یا یسار د دینو یا بلال
आगद दीनों अब अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला के सहाबी ने दा ताबीई और फलान सहाबी ने दा अली रज़ियल्लाहु अन्हु सफीन की दावत दी और इब्न अबी लैला दा किताबों फिक्र की दा जिक्र है अगर रिवायत की समरई बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ना हा व हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा अयज़न दा दोई सनद जिक्र कई लेकिन दलता हारा दा हाद चीजन हाद तहवील दा दीवा निजाम कोई का कि सनद के हारिश दा हासद पाना दुकुम हदीस इसनाद बदौरान की यो तरीके सनद ना बल तरीके सनद का इंतकाल और तलल वशी देता द मुहद्दिसीन पर इस्तिलाह की ये तहवील बेच सनद रवान दे वो सनद के रवान दे जी नु दे इसनाद बदौरान की यो तरीके सनद ना बल तरीके तलल और इंतकाल वशी देता द मुहद्दिसीन पर इस्तिलाह के सोई तहवील बेची और सनद रवान दे वमेन के दियो तरीके सनद ना खबर बल तरीके सनद तलाड़ व भी काल हदसना हो देता तहवील बेची दलता हाद के हा जी कबे याद तहवल नने हा माना सब तहवल को माना तबदुल इंतकाल सरने माना दा के बदल वार दियो सनद नबल तरावे इंतकाल दियो सनद नबल तरावे या दाहाना गली दा हैलुली नदा यानी मखकी सनद के द्वयम सनद हाइल और कोड दे मखकी सनद नहा दा द्वयमा सनद सलसल वाक़ी फमाने के हैलुला नगला यदि फमाबेन के सनद के द्वयम सनद दादा में हाइल शु दागे रकावट दे जका हा माना दा हैलुली नदा दरयम दाने च दाहा दा मुलखस दा सहना हासवाना दा मुलखस दा सहना यानी हादा इस्नाद सहीह दा इस्नाद कम जदा सही दे यानी निस्बत मुसन्निफ दा खता तदकीगी निस्बत मुसन्निफ निस्यान तदकीगी दावने लका कारी के खत्म के रमजान मुबारक की यो आयात भी देने खता शिबल दे तो वही बल्ले नसोई बल्ले तटो कोई आगा खताशी सहा माना दादा जेमा भी मुस्लिम दियो सनद नबर सनद तटो बहले दा टो बहरी दा पहिर बाने न दे दा टो बहल के दा खताशी ने दा हा सहा दा खबर ची जो सही दा कार्या माशाअल्लाह बाद कटो कुन युबारी वाड़ कारी खत्म कवला जमात इमाम पढ़ते फारिसी मुदारा तो सी बारी दे रहा था यो आया कि अबे ने अटो को वही बोले आया तो ने अटो को वही बोल देता तो जब तिलावत हुआ था कारी से इमाम दे कारी से कुरान करीम बहर दरियाब दे दा सुराटी में बोले अब ये वो तेरे कारी से दा को दरियाब दे होता दे नखते जो करे कने यो तरफ को वही करे दे दरिया दे होता दे नखते जो करे न कदा कारियान आगे कुरान शरीफ नखते से उनकी यो तरफ को जो बल तरफ था तो कुने वही आगे गलती की इमाम मुस्लिम जो तो बहले सहा यदि दा तो सही ने दा मुलखस दे सहाना यानी माना दादा निस्बत इमाम मुस्लिम तद खता मकवा निस्बत इमाम मुस्लिम तद निस्यान मकवा वबिही قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه شعبا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا منذر بن شعبة قال وحدثنا محمد بن مقدم بن بشار قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان وكيع او سفيان قال بلد چانك عن حبيب اگر ولد چانك ده حبيب نكي
دا حبیب چې کوم دی راغلی دا تابعی دی دا حبیب ابن ابي ثابت دی دا جلیل القدر تابعی دی ابو بکر ابن عیاش وی په کوفه کې درې کسان وو ليس لهم رابع سرور بن حبيب بن ابي ثابت حكم او حماد دا اصحاب الفتيا وا دینو فتوی ورکولې ودا سيو سړې نو کو فقيه دا سيو سړې په لازل له حبيبنا مگر حبيب ته بدلیل شو سر بیا کته کو دی وجه امام عدل وی تابعي ثقتنا تابعي ثقتنا امام ازدی وی حبیب ثقت صدوق دا ثقه صدوق دی وکانه مفتی کوفه دی دا مفتی د کوفی و ځکه فتوا چې مسله درته معلومه نه فتوا ورکولای شي نه ډېر احتیاط وکړئ نن سبا مفتیان تکړه دي وکیلا ماشاءالله باندې دا دی لکه دا پارمی چرګوړي سروي ورته کراو دي لیکن فتوا ورکې تحقیق نه کې غلط شي نا فتوا کې وتاکی کې کوم مفتیان دي هغه یقیني چې مسله معلومه یې امینه بعد فتوا ورکړي مفتی ته فتوا معلومه نه نو مسله ورکولای شي نشي ورکول ذکر راوي دا مفتی د چا د علی کوفو هغه ورکی عن میمون ابن ابي شبيب د میمون ابن ابي شبيب نا د میمون تابعی دا ثقه دی وثقه الجمهور دې ثقه ویلي چې دا ثقه دی البته اب جاغی میں معید اغی و تضعیف فیردی روایت ذکر کئی لچانا دا مغیرہ ابن شعبنا قالا دا سمورو مغیرہ باروی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ویلی سالکا دا سالکا اشارہ دا چاہتا متن مذکور سابقنا ویلی نبی ذالکا دا متن چې مذکور ده سابقا هغه څه شی دی من حدث عني بحديث يرى انه كذبا فهو احد الكاذبين دې کې اشاره ده تقدیم د متن ته سند باندې وهو صحیح دا صحیح دی وغالب دا دی چې سند په متن باندې مقدم کیږي امام مسلم نے چې کلمه متن په سند باندې څنګه وی دا مقدم اللهم صل وعلى سيدنا